रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स तासु टोले ته زه په خپل چینل کې خوشامدید ویم څنګه چې تاسو ته پته رامونږه سیل بایولوژي شروع کړل سلورم چپټر دی د کلاس 9 بایولوژي دا په دغه سلسله کې بنن مونږ ان شاء الله یو بل ټاپک تاسو سره شیر کوو او هغه ټاپک دی زموږ سره لایسوسوم نو زه خپل ټاپک ترته اوس په چې به خبر کړئ دلته دوه ټکي دی ون از لایسو ان د نیکست ون از سوم د لایسو مطلب د سپلیټینګ مطلب ماتول والا او سوم مطلب باډي یعنی دا دسی باډي دا چې په دې کې دنه دسی کیمیکل لري چې هغه کوم څه ولګي نو هغه ماتای دا چې کومه باډي دا نو دا زموږ سره ډیسکور کړل یو ساينټیست کریسچین لیډیو په کوم ځای کې په لیور سیل کې اوس په لیور سیل کې دا ولې دي شو دا ځکه چې د لیور سیل کارم دا نه ډیټاکسیفیکیشن سیزونه د زهريلا اثر چې کومې دی یو څه هغه کومول یو سیل بریک ډاون کول لکه ار بي سي چې کومني هغه بریک ډاون کیږي په کوم ځای کې په لیور کې نو دا ډیسکور کړل کریسچین لیډیو او په کوم ځای کې په لیور سیل کې اوس بچیا دا بچا کې نو پریزنت ان ال یوکاریوټیک سیل څومره یوکاریوټیک سیل شي په کوم کې چې نیوکلیس وي هغه کې لایسوسوم وي خو څه ایکسپشنل کیسونه دي ام سی کیوز لپاره یاد کړئ پنځای کې کومه مثال واخلو کینګډم پنځای کې ایس چې کومه کوم چې مونږ پرې وړو کې اچو پرې کې لایسوسوم نه وي کله پروټیست مثال واخلو نو یوګلینا چې کومه نه په کینګډم پروټیست کې پرې کې لایسوسوم نه وي کله پلان مثال واخلو نو زموږ سره میریسټمیټک سیل چې کومه وي کوم چې ریپټ ډیویژن کوي زر ډیویژن کوي پرې کې لایسوسوم نه وي د دې نه علاوه کله انیمل سیل مو مثال واخلو نو میچور میمیلین ار بي سي میچور میمیلین ار بي سي کوم چې زموږ سره سکه د اکسیجن ترانسپورت کوي په دې کې زموږ سره سنوي په دې کې زموږ سره لایسوسوم نه وي اوکې د دې نه علاوه که چېرته موږ د نمبر اف لایسوسوم خبره وکړو چې یاره د دې تعداد څومره کېدای شي یا ساتئ مور ان دوز سیل پرفارم د پروسیس اف انټراسیلولر ډایجیشن نمبر اف لایسوسوم مور ان دوز سیل دا په هغه سیلونو کې ډېر وي پرفارم چې هغه کوي د پروسیس اف انټراسیلولر ډایجیشن یعنی چې هغه د هاضمې کار کوي کوم چې مټیریل ځان ته دننه کوي کوم سیلونه اول ته بیا بریک ډاون کوي نو په دغه سیلونو کې به دا ډېر لکه فار ایگزامپل ډبلیو بي سي چې کومه جراثیم هړپ کوي او هغې کې بیا فردر چې دی د دې جراثیم څه کېږي د هغې بریک ډاون کېږي نو د لایسوسوم په ذریعه کېږي فیګوسایډز کوم چې مطلب انګلپینګ کوي صحیح شوه اسټیوکلاست د یو سیل وي په بون کې کوم چې زوړ بون څه کوي ختموي د شیپ خبره موږ وکړو نو یاد ساتئ که چېرته موږ د شیپ خبره وکړو نو دا چې کومه لایسوسوم وي نو دا زموږ سره سپیریکل شیپ وي دا د دې لایسوسوم ممبرین دی او دا چې کومه دننه ایریا ده دا ایسیډیک ایریا ده او دې ته موږ ایسیډیک میټرکس وایو صحیح شوه او په دې کې ډېر شی انزایم دي کومه انزایم دي نو هغه به اوس ډسکس کوو اوس که چېرته موږ د لایسوسوم چې کومه ټایپس دي د هغې خبره وکړو ټایپس اف لایسوسوم ان د بیسس اف میټرکس د څه په بیس د میټرکس په بیس نو د دې څلور قسمونه دي پرایمري لایسوسوم دی سیکنډري لایسوسوم دی ټرشري دی آټوپیګوسوم دی یا آټو لایسوسوم دی په دې باندې بحث کوو خو دې ډایګرام ته لږه توجه کوئ ګورئ فار ایگزامپل دا لایسوسوم سا شو د کوم ځای کې به سازوي ګالجي باډي به سازوي ښه ام سی کیوز به یاد کړئ چې لایسوسوم څوک سازوي ګالجي باډي سازوي اوس فار ایگزامپل دا فوډ پارټیکل دی صحیح شو اوس دا فوډ پارټیکل دې سیل ته انټر کېږي دا د دې سیل ممبرین دی اوس بچی دې خو کړئ فار ایگزامپل په دې سیل ممبرین کې وشو انویجینیشن مطلب په دې ممبرین کې وشو انویجینیشن په دې سیل ممبرین کې یعنی فولډینګ وشو دننه سایډ ته اوس یاد ساتئ دا فولډینګ چې کله وشي نو په دې کې هغه فوډ پارټیکل دی صحیح شو اوس دا فوډ پارټیکل د ویزیکل په فارم کې دلته راغی اوس دې خو کړئ دې نه مخکې چې دلته دا کومه لایسوسوم دی دا پر دې فوډ پارټیکل سره اټیچ شوی نه دی که نه نو کله چې دا اټیچ شوی نه وي نو په دې کې دننه چې کومه انزایم دی هغه اکټیو نه وي هغه اکټیو نه وي نو پرایمري لایسوسوم هغه لایسوسوم ته وایي چې په هغې کې ان اکټیو هایډرولایټیک انزایم وي هایډرولایټیک انزایم داسې انزایم چې هغه یو څیز ماتوي خو ایډ کوي به ځان ته څه واټر داسې انزایم ته موږ هایډرولایټیک انزایم وایو نو داسې لایسوسوم چې په هغې کې دننه انزایم خو دي خو اکټیو نه دي نو دې ته وایي پرایمري لایسوسوم اوس که چېرته تاسو دلته وګورئ دا لایسوسوم اوس د دې سره اټیچ شو د چا سره دي فوډ پارټیکل سره نو چې کله دا د دې سره اټیچ شي نو دا اکټیو شي د دې مثال دا دی چې ته سهار ودئ نو اوس ته مړ خو نه یې په دې کې تا کې وار څه شته
او کچرتا تا منی څوک आवाज ونه کی مور دې منی فار ایگزامپل د اوبو چړکونه کی نو نه راپاسي نو دې چړکې نه مخکې ته چې نو ته انیکټیو ته پرایمري لایسوسوم چې کله هغه د مطلب څه आवाज وکړو یا چې وړه کولې یا چې منی اوبه در واچولې او تر پاسې دي نو ته اوس اکټیو شوې نو تاسو سره د فود پارټیکل څه شو اٹیچ شو نو ته اوس سیکنډري لایسوسوم شو نو ګورئ د ټایپ اف لایسوسوم هیوینګ اکټیو هایډرولایټیک انزایم چې اکټیو شي نو بیا ورته سیکنډري وایي او چې اکټیو نه وي بیا پرایمري لایسوسوم وي اوس د خو کېږي دا لایسوسوم دی په دې کې دا ډایجیشن وشو دا کپورټ پارټیکل صحیح شو چې کله د دې ډایجیشن وشو مطلب دا چې دا وړو وړو ټوټو ته بدل شو دې نه به دا قیمتي څیزونه سیل ته میلاو شي اوس په دې کې صرف او صرف چې ویس پاتې شي نو دې سیل لایسوسوم چې په هغې کې زموږ سره صرف او صرف ویس پاتې شي نو هغې ته بیا ټرشري لایسوسوم وایي نو لایسوسوم having waste material in their matrix is called tertiary lysosome اوس چې کوم ویست دی هغه به د سیل ممبرین په ذریعه چپلا شي بهر ته صحیح شو نو دې سره موږ دا درې چې کوم ټاپکس دی ایکسپلین کړو اوس یو بل لایسوسوم دی چې هغې ته وایي آټوپیګوسوم اور آټو لایسوسوم نو کله چې سیل کې دننه یو ارګانیل جوړ شي یا یو سیل چې دی هغه اوړ شي فار ایگزامپل 120 ورځې بس چې دی نو هغه آر بي سي چې دی زموږ سره بریک ډاون کېږي ډبلیو بي سي تقریبا 12 نه د 16 ورځې پورې یا 2 هفتې چې دی نو زموږ سره په دې کې د دې بیا بریک ډاون دا ختمېږي په باډۍ کې اوس داسې لایسوسوم چې هغه زوړ ارګانیل دي زاړه سیلونه ختموي نو هغې ته آټوپیګوسوم وایي یا ورته آټو لایسوسوم وایي او دا چې کومه دی دا سیل ختمولی هم شي که چېرته په دې کې دا چې کومه انزایم دی دا د سیل منې ور پرېښودی شي نو دې ته سوسایډل بیګ هم وایي خودکش پیلې هم ورته وایي نو دا زموږ سره د څلور ټایپ شو د چا د لایسوسوم بچې اوس موږ وایو چې په دې کې کمه انزایم موجود دي په څه کې په دې لایسوسوم کې نو په دې کې شپږ کیټګریز د انزایم موجود دي یو چې دی زموږ سره پروټییزز دي چې هغه ډایجیشن کوي د پروټین یعنې دا ماتوي څه پروټین ماتوي صحیح شو بل نیوکلییزز کوم چې ډي ان اے او ار ان اے ماتوي د دې نه علاوه ګلایکوسایډیزز اصل کې ګلایکوسایډ بانډ ورته وایي ګلایکوسایډ بانډ ګلایکوسایډ بانډ چې دی دا دوه شوګر په منځ کې لکه یو ګلوکوز دی او بل ګلوکوز دی د دې په منځ کې چې کومه باڼې دې ته ګلایکوسیډک باڼ وایي نو دا باڼ ماتوي او دا مطلب د دې دوه څیزونو دې جداوالی راولي دا بریک ډاون کوي د دې باڼه ځکه ورته ګلایکوسایډیز وایي نو دا ډایجیشن کوي د کاربوهایډریټ یا د شوګرز ایسټر باڼ ورته وایي دا د لیپډز مالیکیول په منځ کې نو داسې انزایم چې هغه دغه ایسټر باڼ ماتوي نو دې ته موږ ایسټریز وایو دا د لیپډز ډایجیشن کوي فاسفاټیسز کوم چې د فاسفیټ باڼ چې دی ماتول کوي صحیح ډایجیشن یې کوي سلفاټیسز کوم چې سلفر باڼ څه کوي ماتوي اوس بچې موږ د دې کار وایو چې د دې لایسوسوم مین فنکشن څه دی اولنی کار دا دی چې هیټیروپیګي کوي هیټیروپیګي مطلب دا دی چې د بهر نه کومه پارټیکل راشي نو د هغې ډایجیشن کوي نو ډایجیشن کوي د آوټسایډ باډۍ نه چې کومه پارټیکل راشي ډایجیشن کوي د آوټسایډ باډۍ څه مطلب چې د بهر نه یو باډۍ راشي نو هغې ډایجیشن کوي اټوپیګي کوي که چېرته زموږ سره په دې سیل کې خپل څه خوراک سټور پروت وي ریزرو فوډ چې ورته وایي د هغې هم ډایجیشن کوي نو دې ته بیا اټوپیګي وایي نو ډایجیشن آپ انسایډ باډي فار ایگزامپل سټور فوډ شو اټولایسس کوي مطلب سیل ریموول کوي که چېرته یو سیل یا فار ایگزامپل زموږ سره یو ارګانیل جوړ شوی destroy carcinogen cancer causing substance is called carcinogen کوم څه چې کینسر کاز کوي هغه هم ختموي د دې نه علاوه ډیفینس کې مدد ورکوي ډبلیو بي سي چې دی هغه چې کله یو څیز انټر کړي ځان ته دننه نو د څه په ذریعه ماتېږي فار ایگزامپل بیکټیریا دننه کړه نو دا اوس د څه په ذریعه ماتېږي د لایسوسوم نو دې تا له دفاع درکړه مطلب تا له حفاظت درکړو سو دس از کالډ ډیفینس نو دا اوس موږ سره لایسوسوم په نیکسټ کلاس کې به انشاءالله بیا موږ رایبوسوم وایو see you in the next lecture. Thanks for watching. Wassalam.